سلامونه علیکم خیل احترامات ملګرو بلال یم ستاسو ورور اوس یاره د موبایل کې مې ګوتې وخلې او مفتی فضل غفور صاحب کوم چې نائب امیر دی د صوبه خیبر پښتونخوا د هغې یو بیان را له مخې ته راغی ډېرې مقصدي خبرې دي پکې او مقصدي خبرې څنګه دي دا هغه چا دپاره مقصدي دي د سوچ خبرې دي کم خلک چې سات سمندر پار دی په بهر ملکونو کې دي او د خان صاحب عمران خان صاحب سره مینه کوي او د هغه حکومت یې ډېر خوښ دی د هغه سیاست او د هغه سټایلونو باندې مړه دي او ملک د هغه وزیر اعظمي او د هغه حکومت غواړي د هغو دپاره یو ډېر ګډ میسج یو ډېر ښکلی میسج یو ښه پیغام یې ورکړی دی نو راځئ اول را سره تاسو دا ویډیو کلیپ د مفتی فضل غفور صاحب وګورئ پس د هغې نه یو څو خبرې کوو په دوبۍ او په سعودي عرب او په ملیشیا کې زما ناستو مسافر ورونو عمران خان صاحب ته ډېر خوشحالېږئ خو دې ته هم لږ سوچ وکئ که نه چې کومه صوبه 87 ارب روپۍ قرضدارې وه په 1947 نه تر 2013 پورې سوچ کوي په دې باندې سکم او یا کال کې په دې صوبه باندې صرف 87 ارب روپۍ قرضه ختلې وه او په دې 10 کال کې 897 ارب روپۍ دا صوبه قرضدارې شوله تاسو نه تپوس کوم چې هغه سکم او یاو کالو کې د دې صوبې د چلولو دپاره دومره قرضه نه ورواخیستل شوې د 10 کالو کې چې 800 ارب روپۍ څومره قرضه دا راواخیستلې شوله په دې صوبه کې کوم میګا پراجیکټ وشو کوم ډیم په دې کې جوړ شو په دې صوبه کې کوم ایرپورټ جوړ شو په دې صوبه کې کوم یو داسې غټه منصوبه وشوله دا 897 ارب روپۍ به په راروان وخت کې د دې قوم د بچو نه وباسل کېږي دا به د چا نه اخیستل کېږي د دې قوم د بچو نه به اخیستل کېږي ملګرو تاسو خو به مفتی فضل غفور صاحب اورېدلي څومره د کار خبرې وکړله ورسیز پاکستانیان چې کم د عمران خان صاحب شقان دي او بس روره آی ای او پی ټي آی یې شروع کړې ده دا یو میسج د هغو دپاره دی چې روره دا پیسې خو به چې دی د دې غریب ولس نه وځي نو عمران خان څنګه د غریب غم خوار شو روره دا 87 ارب نه 897 ارب ته صرف په 10 کاله کې د قرضو رسوله د دې صوبې له داسې کوم غټ کار وشو لکه په یو کالو کې روره سړکونه شوي دي دا ګیسونه شوي دي روره هر شی شوی دی د په دې 10 کاله کې کم کالج یونیورسټي جوړه کړې ده کم هسپتالونه یې جوړ کړي دي لکه څه وکړل چې دا دومره قرضه دومره د صرف د دې یوې صوبې د پښتون د بچو نه به دا وځي نو ډېر ښکلی پیغام دی روره مینه محبت څوک د چا سره کوي موږ د هغې نه څوک نه منې کوو خو د خپل سیاسي ورکر جوړ شي او سیاسي ورکر هغې ته وایي چې هغه د قوم خدمتګار جوړ شي د خپل قوم خدمت دا دی چې د خپل قوم د خپل پښتون ولس په دغه باندې په درد کې شریکېدل لکه دا اوس د ټولو پښتنو درد دی لکه دومره غټه قرضه په صوبه باندې راغشتې شوې ده او دا به زمونږ د پښتنو دا به زمونږ د قوم نه وځي نو وروره دا چا راغشتې ده چې چا غشتې د هغه د دغه خلکو نه بالکل بایکاټ پکار دی دا د مفتی فضل غفور صاحب دا خبره چې چورېدلې وي امید دی چې پوه شوی به پي او که نه پوهېږي الله دې پوهه کړي ستاسو ورور بلال اجازت غواړم د لوی الله په امان